په دنیا کې یو داسې انسان نشته چې په هغه کې د غصې استعداد نه وي. په هر سړي کې د غصې یو استعداد شته، لیکن دغه غصه که چیرې په خپل ځای باندې استعمال شي، بیا دغه غصه د انسان لپاره د کامیابۍ سبب ده. او که چیرې دغه غصه بې ځایه استعمال شي، بیا دغه غصه دغه صفت ده د انسان د بربادۍ او د ناکامۍ سبب ده. اوس که چیرې په یو انسان کې غصه نه وي، د غصې صفت په انسان کې نه وي پروت، هغه انسان هم له خپل دشمن څخه دفاع نشي کولی. ګوره غصه په یو اعتبار باندې ښه صفت دی چې کله دشمن په تا باندې حمله کوي، د خپلې دفاع دپاره که چیرې د غصې استعداد په تا کې نه وي پروت، خپله دفاع بیا ته نشئ کولی. نو ته چې له دشمنه څخه ځان خلاصوې، هغه په دغه صفت باندې چې هغه غصه د الله تعالی په تا کېږي. لیکن دغه صفت چې غصه ده که چیرې تا بې ځایه استعمال کړه، بې ځایه دې پر ځان باندې بوج راوسته، دغه غصه بیا ستا د ناکامۍ دپاره سبب ګرځي. د دې کتاب چې کوم مصنف دی، دی وایي زه یو وخت ولاړم یو جیلخانې ته، و جیلیانو ته مې یو څه تقریر وکړ. تر تقریر وروسته یو جیلي راغلی، له ما سره ملاقات و. تر ملاقات وروسته له ما څخه پوښتنه کوي، د یو ذکر و اذکار پوښتنه یې وکړه. ما پوښتنه ځینې وکړه چې دا دومره جهلیان چې دلته راغلي دي د دې وجه څه شته؟ هغه په جواب کې راته وایي چې دا دومره کسان چې دلته بندیان دي، هغه صرف د غصې په خاطر هغه خپله غصه په کنټرول کې نه وي. نو له چا څخه مړي سوي دي، له چا څخه خپل پلار ځایل سوی ده، له چا څخه مور ځایل سوی، چا د یو چا حق خوړلی. نو دلته چې کوم جیلیان راغلي دي، کوم سزا او کوم شی چې پر دوی باندې جاري کېږي، هغه صرف په دې خاطر باندې چې دوی دغه یو صفت په خپل ځان کې کنټرول کړی نه ده، هغه یې قابو کړی نه ده، نن یې ذریعه دا ګرځي چې د یو ګیدړې غوندې ژوند تېروي.